پاکستان پیپل پارٹی آزاد امیدوار افتخار علی شاه تفہیم افتخار علی شاه چې دی نو هغه پاکستان پیپل پارټي نه ناراض دی. کله د کوم فیصله چې دی کړي ایڈجسټمنټ کړي جماعت اسلامي سره، او دا یو توفتن یو سیټه جماعت اسلامي ته ورکړی دی کوم حاجی بشیر خوش مقام هغه سره ایڈجسټمنټ کړی دی. خو چونکې هغه پیله نه کاغذونه جمع کړو، پیپل پارټي ټیکټ یې ورته ورکړو، بیا هغه بکول دی هغه چې یاره ما ټیکټ دی ما نه وایسته، خو زه واپس کېدی نه شم چې ولې کارکنانو تنظیمونو زه ټاکلی یم چې یاره ته به د پاکستان پیپل پارټي پلیټفارم نه ودرېږي او دې نه به ته الیکشن لړاوې. نو زه کارکنان چې دي هغې بېعزتي نه شم کولی او زه همغه سیټ باندې ولاړ یم. خو اوس چې کوم لوډ سپیکر دی، لوډ سپیکر هغه ګرم کړی دی. لوډ سپیکر چې دی افتخار علی شاه دی نښه ده، انتخابي نښه ده چې کوم ورکړی الیکشن کمیشن ورته ډېر مزېدار دلچسپه نښه ورکړي. لوډ سپیکر هغه ډېر ګرم کړی دی. همغه لوډ سپیکر هغه لوډ سپیکر ګرم کړی، همغه خپل اواز هغه نور جماعتونو ته مو رسولو. پرون ورته قومي وطن پارټي کوم قیادت دی نوخار ضلع کې، هغه یې ورسره کېناستو، دی د لوډ سپیکر اواز یې واورېدو او همغه لوډ سپیکر سره هغه ملاتړ شو او افتخار علی شاه سره هغه الاینس وکړو. او نن چې دی په کوم اکبرپوره او پب علاقې کې مختلف غټو جلسو ته افتخار علی شاه چې دی آزاد امیدوار پاکستان پیپل پارټي هغه لوډ سپیکر ګرم کړی او خلکو ته په ډاګه باندې ووایي چې دا سیټ چې دی پاکستان پیپل پارټي ټیکټ خو یې ما نه وایسته، خو دا جهالي چې